د تحصیل مندڼ په لرې پرته سیمه نګری امازی کې په ټویټا موټرز بارګین کې د ګاډو د میلې تابیا شوې. په هره جمعه تابیا شوې دې میلې ته د بونیر او خوشا ضلعو مردان صوابۍ سوات او ضلع تورغر نه د ګاډو ډیلران راځي او ګاډي اخلي او خرڅوي. میلې ته راغلي د ګاډو کاروباریان وایي چې په دې میله کې د خپلې خوښې ګاډي میلاویږي. هغوی وایي چې د میلې خاوندان اعتباریان دي ځکه میلې ته ډیر ګاډي او کاروباریان خلک راځي. د میلې مالک وایي چې موږ د میلې آغاز ځکه وکړو چې د دې ځای ټول ډیلران به ګاډو پسې سوات ته تلل. وایي چې دا زموږ دویمه میله ده او شکر دی د هر ځای نه ورته ډیلران راځي او بیې کوي. هغوی وایي چې میله به په هره جمعه د سهار نه تر ماښامه شروع وي او چې څوک هم ګاډي اخلي او خرڅوي دلته دې راځي. موږ جی د باجکړۍ نه راغلي یو نګری ته دلته کې دوه درې به یې وکړې ګاډي او خرڅلو نور خو مو اخیستوالو لږ یو د دې نه مخکې هم راځو. نګری یو هلکه هم ډېره ښکلې ده نوې آغاز شوی دی د میلې. مینوال چې کم ګوري هغه ټول لا شی دلته کې ګاډي هم ښه پریډ کېږي کسان هم مینه ناک دي. زما جاوید نوم دی او د ایلې کلین راغلي دلته کې دې نګری ته او دلته کې ملګرو ټلیفون کړی و چې یاره دلته کې ګاډو جمعې په ورځ باندې چې کوم ځای میله لګي او موږ خو بیې پکې وکړې او نو ماشاءالله سړي هم ښه دي او صفا کاري دی او بس دغه دی چې ماشاءالله چې داسې بارګین شان کار پکې نه کېږي. لږ دوه وکړلې درې وکړې یو هم خرڅ کړو او دوه چې کوم دی موږ ګاډي واخیستل که نه. شاهد نوم دی د کړپې اوسېدونکی ما او د نګری میلې ته راغلی ما او انجینیر صاحب دی او دلته میله لګېدلې ده هره جمعه باندې میله لګي او ګاډي پکې ښه ښکلې ښکلې ګاډي پکې هم دي او اخلو موږ هم اخلو خرڅو. دا زموږ ډېر ښکلی بارګین دی ماشاءالله. تارې جمعې بر د پروګرام یې دلته او ټولو ملګرو دا خواست دی جمعې بر دلته موږ سره شریکت وکړي. دلته راغلي نګری بازار ته ټویټا موټر بارګین به دلته کې ګاډو ډیلینګ کوو څه پکې الو څه پکې خرڅوو. ډېر ښکلی کار دی خلک اعتمادي دي ډېر ښکلی سیسټم دی. دلته د صوابۍ نه راغلي دا موږ د جمعې په ورځ لګولې ده. دا میله موږ به د دې نه مخکې زموږ د ټول ډیلران چې د به سوات خوازاخیلې ته تللو چکدرې ته به تللو زیات تر دلته ډیلران چې کوم په بونیر کې د جمعې په ورځ چوټي د بارګینونه بني داسې په بریکوټ کې هم بني نو هغې د وجې به زیاتر خلک چې خوازاخیل موږ به پخپله زموږ د ډیلران به هلته تللو. موږ دا سوچ وکړو چې دلته موږ یو میله جوړه کړو. زموږ د علاقې موسم هم ښه دی روډ لږ خراب دی خو د هغې د وجې دلته چې کوم دی نو خلک ښه دی ډیل پکې ښه کېږي کاروباریان ټول مطمئن دي د ایلی نه د جوړ نه د پیر بابا نه د بریکوټ نه د لرې لرې نه لکه مطلب دې میلې ته خلک راځي. دا زمونږ امجد منیجر دی دی دا ټول منیجمنټ چې دی د دې بارګین دلته مونږ حواله کړی دی دی کوي نو په دې د نمبر یې دی هغه مونږ په سکرین باندې ورکړو په هغه نمبرو باندې بیا تاسو رابطه کوئ او ګاډی چې دلته مونږ چال هم ورکړو په ګاډي کې داسې څه میجر غټ پالټي چې هغه په ټایم سره څوک نه پوه شي نو هغه مونږ ایسپټ کوو لکه او دوکه پکې به انشاءالله دلته هېچا سره نه کېږي لکه ښه مطمئن دي دا ټول کاروباریان دي د بریکوټ نه د لرې لرې نه دي ځینې ته راغلي دي. نو موږ د هرې جمعې پر ورځ دا کوشش کوو چې انشاءالله زموږ به په هره جمعه باندې څنګه چې په خوازاخیله کې د هرې جمعې پر ورځ باندې میلې نو داسې به دلته هم د هرې جمعې په ورځ د سهار نه راواله د سهار 8 بجو نه ماښام ماسخوتنه پورې دلته به دا میله دلته د انعقاد کېږي. دا به انشاءالله دلته جاري او دلته چې څومره پورې ګاډي راځي هغه زیاتر اکثریت ګاډي چې دی هغه ان سی پي دي. په دې کې رجسټر ګاډي ایکسلای جیلای ګاډي هم راځي نو ډېر زیات ډیلران چې دي هغه پکې موږ سره د صوابۍ نه هم کانټیکټ کوي د درګاه مردان نه پکې ملګري راځي. په دې میله چې کوم خلک راغلی دی د دې نه علاوه پر لومبی دا زموږ دویمه میله ده. د دې نه مخکې چې کوم میله باندې کوم کسانو هغه خو خیر په دې میله نه دي راغلي. اکثر داسې وشي چې یو میلې له یو ګروپ راشي بل میلې له بل ګروپ راشي خو زیاتر انشاءالله چې خلک مطمئن دی او موږ هم دا کوشش دی چې موږ کاروبار وکړو د حلال کاروبار وکړو چاته نقصان ونه رسو. په دې بارګین کې ښکاره کم د بارګین کم کمیشن چې د پیډ کم کمیشن هغه دواړو دو طرفه هغې سمجوته وکړي او خپل ریټ فکس کړي هغه نه بعد هغه دلته پیډ شي ولیږلی شي بیا هغه د بارګین کم فکس کم کمیشن چې دی په پوره ملکنډ کې چې د هغې کم رول دي په هغې مطابق هغه پیسې ورکولی کېږي. د هغې نه علاوه پټې پیسې چې دي هغې باندې موږ مکمل طور پابندي ده. زموږ په بارګین کې دننه پټې پیسې اخیستل شو یا زموږ ډیلران یا زموږ منیجر شو یا زموږ سره نور کوم ډیلران کسان چې دي ملګري چې دي د هغې بالکل داسې قسمه شکایت د هغې نه نه دي راغلی او نه دا خبرو ته انشاءالله موږ غاړه ایږدو او که چېرې داسې شکایت چاته رام شي نو ستاسو په اساس سره میډیا په اساس موږ دا وایو
هغې دې راځي موږ ته د هغه کس ښي موږ به ورته هغه پیسې واپس کوو بغیر د بارګین د پیټ د پیسو نه د هغې نه علاوه به نور دلته دو نمبري دوکه دا به انشاءالله نه او د ګاډي موږ ښه تسلي ورکوو چې مکمل طور تاسو ګاډی په خپل هم چیک کوئ چې موږ ته پکې داسې غټ پاټ معلوم وي هغه پکې موږ په خپله هغه کوم کس اخیستونکی چې هغه ته ښایو نو ګاډي پکې هم د بار نه راځي ډیلران هم د بار نه راځي دلته په خپل هم موږ سره ګاډي ولاړې له شل ګاډي زموږ سره په خپل هم په بارګین کې ولاړې نو انشاءالله ستاسو د راتګ سره دا به انشاءالله خلکو ته ورسي د میډیا په تھرو باندې او که چمله کې څوک راځي او که دلته زموږ لوکل کور اخیستلو لپاره د ځان د کور د استعمال لپاره څوک ګاډي الي نو انشاءالله هغې ته هم ښه مناسب ریټونه ځکه چې دلته زیاتره ډیلران چې دي هغې ډېره زیاته مناسب ګټه کوي په کیش پیسو باندې هغې انتهایي په 10,000 په 8,000 په 15,000 په 15,000 روپۍ ګټه باندې هغې هغه ګاډي ورکوي نو هغه کم کس چې د دې ځای نه خوازاخیلې ته یا چکدرې ته یا بل خوا ځي نو هغه نه 10-15-20,000 روپۍ پورې خرچه کېږي نو زما د خبرې مطلب دا دی چې څوک ځان له استعمال لپاره هم ګاډي الي نو هغه مطلب دته په دې نګرای په دې ټویټا ماونټین بارګین کې چې دی ډېر په مناسب ریټ سره میلاویږي الحمدلله بیې خو ډېرې زیاتې ښکلې روانې دي په 13 میله باندې هم زموږ خو پیکس پیګر خو موږ تاسو په میډیا نشو ویلی دا زموږ خپل کاروبار یو پالیسي ده خو بهرحال موږ مطمئن یو د هغه 13 میله باندې هم خو ښکلې بیې شوي وي په دې میله باندې هم ډېرې زیاتې بیې شوي ما په خپله باندې پیټ کړې ما ولیکلې او موږ ته انشاءالله ډېر زیات مطمئن یو او را روان وخت سره سره به انشاءالله دا د دې نه هم ښه کېږي نوره به زیاتېږي موږ به د ځای کولو چې موږ سره لکه میلمانه زموږ نه خفه لاړ نه شي میلمانه هم خوشحاله شي د دې ته د ګاډو ځایونه دا ورته هم صحیح د ودرولو پارکینګ میلاو شي